چې دا به په کومه طریقه باندې چې دی تاسو به چونه جوړوئ. په څه ټایم باندې دا کیمیکل میلاو کړو. د دې نه په تېره شوي ویډیو کې ما تاسو ته ویلو چې دا پکې څه ټایم میلاوه وو او د دې کیمیکلو نوم چې دی دا څه دی. د دې کیمیکلو نوم وي د کیمیکلو دا نوم چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي. دا اصل کې چې دی ګوند دی، ګوند. دا به تاسو ته ښکارېږي. دلته د کیمرې ته رانږدې کړم تاسو به یې دلته وینئ. دا ګوند دی. دا ګوند دی دا په بوتلو کې هم راځي. په بوتلو وړو وړو بوتلو کې که تاسو یوې کامرې له رالی نو هغه بیا چې دی لږ کېږي. دا ما کیلو راغستی دی نو په 300 روپۍ دا کیلو راکړی دی. په 4 دړو کې 1 کیلو چې دی هغه هم پوره وي. په 4 دړو کې 1 کیلو چې دی دا کار کوي. دغه شانتې دا چې دی دا خو چې تاسو څومره سیوا کوئ دا نیل چې دی څومره سیوا کوئ نو دومره چې دی دا به دا چمک کوي. دا نیل چې دی دا به چمک کوي. دا به پکړ هم کوي. دا په نمۍ په ځای کې هم کار کوي. یوازې داسې نه چې په لینټر کې کار کوي. که تاسو کور له ورکوئ که نه او یو دیوال نمي کوي او په نمۍ کې ورسره دا میلاو کوي نو دا به تاسو له هم کار کوي. ځای چې دی دا به نمي نه کوي. لږ نیول چې دی دا به کوي. پکړ به دا کوي. د پکړ دپاره هم دی او رنګ چې دی هغه هم ښکاره کوي. نو دا چې دی دا پکې موږ ور واچو. یو خو موږ جوړه کړې وه یوه دړۍ که نه. دا دویمه دړۍ ده. دا دې ته اوس موږ ور اچوې. دا اوس یخه شوي ده. ځینې کسان یې په څه ټایم کې ور اچوو. تاسو هر ټایم چې دی دا ور اچولی شئ. دا که تاسو په هر یو ټایم کې ور اچوئ. ګوره دا ورته اوس موږ ور واچوې. دا به ورته اوس موږ ور واچو. نیم به یې کړو. دا یې دا ورته موږ ور واچوې. نیم شو. دا یو نیم ور واچول. نیم دا پاتې شو. دغه شانتې موږ دا چې دی دا نیم کړي دی. په دې لوښ کې ورته نیم کړي دی. دا چې دی دا پکې موږ هم ور واچوې. دا د وړو منګوټی دی. دا چې دی دا پکې موږ ور واچولی. دې نیلو ته وګورئ. ما تاسو ته ویلو که نه چې د هغې دا یوه دړۍ چې دي 15 کیلو چونه. په 15 کیلو کې چې دی کم از کم 10 کیلو اوبه چې دي دا پکې تاسو راچوئ. 10 کیلو که لږه سیوا شي نو نری به شي. او د دې دغه سره بله دا پیدا ده د کیمیکلو سره. دا کم کیمیکل چې مې درته ووي د دې کیمیکلو سره چې دی دا ټینګ هم شي. دا اوس ګوره ښه دا به ټینګ هم شي د دې سره. دا چې دی دا به اوس موږ ولاړو. هغه نیل چې دی دا یې واغستل. تاسو هر ټایم چې دی دا ور اچولی شئ. دا اوس یخه شوي ده. دا سهار چې دا موږ دښ کړې وه او اوس چې دا یخه شوه. نو په دې یخه کې چې دی دا موږ میلاو کړل. په دې ټایم کې چې دی دا به تاسو ته لږه خړه ښکارېږي. دا به تاسو ته ښکارېږي. او دې خوا وګوره. دې خوا دا ونه دې له موږ دا چونه ورکړه. دا څومره چمک کوي. په دې پروسکالنۍ کې چې دی په دې کې موږ نیل نه وو ور اچولي. نو دا خړه خړه ده. دا تاسو به یې نه یې خړه شوي ده. یو خو کال مو شو خړه شوي ده. دا به تاسو ته ښکارېږي. بل دا چې دا خړه ده او دا خو جو تازه ده. جو چمک هم د دغې د وجې نه کوي. بل دا چې چمک پیدا شي څومره زیات نیل ور اچئ دومره به زیات چې دی دا به چمک کوي. چې څومره زیات نیلي دومره به دا چمک کوي. خو دغه شانتې چې دی دا به ولړئ ځکه چې لاندې په یخ ته چې دی دا پرېوتي. چې کله یخه شي که نه نو دا یخ ته پرېوتي. دا چې دی دا به اوس چې دی دا به موږ ورکوو. ورکوئ به یې څنګه؟ د ورکولو طریقه یې راته هم وښیم که نه. ځینې کسان به وایي چې دا به ورکوو څنګه. نو ورکولو دا طریقه ده. جارو به راوالی. جارو خو یوه وخوړلی. دا جارو چې دی دا به راوالی نو جارو خو یې دا وخوړله. دا ځکه جارو به ویې خوړله. لینټر دی. نو که جارو د سر داسې کمزور نه وي جارو نو زړه جارو به راوالی. دا به داسې ورهړوئ او په دې باندې به یې داسې خوروئ یې. داسې به خوروئ. خو پرون چې مې درته څنګه ویلو لینټر به ورته مکمل صفا کوئ وبینځئ او په یخه کې به ولګوئ چې لینټر هم یخي. په ګرمه کې به یې نه لګوئ ځکه چې په ګرمه کې ولګوئ اکثر بیا چې دی دا پکړ نه کوي. نو لینټر چې دی دا ورته یخي. لکه سهار یې تاسو ولګوئ نو سهار بیا ټول نه ښایي. دغه چې دی لینټر هم یخ شوی. که باران وشي ستاسو په علاقه کې څه وشي نو د هغې سره بیا هم دا چې دی برابرې